الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. او ها کسان چې ایمان راوړي په کتاب باندې نازل شوی دی تا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم او په هغه کتابونو چې نازل شوي دي ستانه مخکې او په آخرت باندې یقین لري دا کسان په هدایت دي د خپل رب د طرف نه او دغه کسان خاص کامیاب دي. دا دوه صفتونه نور د متقیانو دي. مخکې درې صفتونه بیان شو چې متقیان ها کسان دي چې هغوی په غیب باندې ایمان لري او مونځ د مانځه پابندي کوي او د الله په لاره کې خپل مال خرج کوي. نو څلورم صفت دا دی چې ایمان راوړي په قرآن باندې او ایمان راوړي د دې نه مخکې په نورو کتابونو باندې. او پنځم صفت دا دی چې په آخرت باندې یقین لري. شان نزول د دې دا دی چې یهود او نصارا ووی چې دا مخکې چې کوم صفتونه بیان شو دا په موږ کې هم دي، موږ په غیب باندې ایمان لرو او مونځ هم کوو او د خدای په لاره کې مال هم لګو، نو موږ متقیان یو ګڼو. نو د هغو په رد کې دا آیتون نازل شو چې متقیان هغه کسان دي چې ایمان راوړي په دې کتاب باندې او په مخکنو کتابونو باندې او په آخرت باندې یقین یې. نو چونکې یهود او نصارا د هغوی ایمان ګډوډ و په دې کتاب باندې، خو هغوی ایمان نه راوړ په دې قرآن باندې. اگر چې په خپل خپل کتاب باندې ایمان راوړ خو په هغه بل به هم نه راوړ. تورات والو انجیل والا نه منل، انجیل والو تورات والا نه منل او قرآن یې خو سره مننه او په آخري پیغمبر باندې ایمان نه راوړ. او د آخرت په باره کې هم د هغوی عقیده ګډوډه وه. چا وی چې دا صرف روحونه به د هغې حشر به کېږي، جسمونه دا په ورځ د قیامت نه پورته کېږي د قبرونو نه، د هغو حشر نشته. چا وی چې جنت او دوزخ شته، چا وی نشته. چا وی چې د جنت دا نعمتونه چې دي هغه به د دنیا د نعمتونو په شانتي، چا وی چې نه هغه بل شانتي دي. دوزخ ته به موږ صرف یو صلیخ ورځې یهودو به وي او د دې نه علاوه نور دوزخ ته تلل زموږ نشته. دا عقیدې ټولې ګډې وډې وي او هر یو به دا دعوه کوله چې موږ به جنت ته ځو، دا نور ټول دوزخیان دي. یهودو به دا وي، نصارا به وي چې موږ به جنت ته ځو او دا یهود چې کوم دي دا دوزخیان دي، دوی به دوزخ ته ځي. نو په هغو باندې د رد دپاره دا آیتونه نازل شو چې متقیان خو هغه کسان دي چې هغه ایمان راوړي په دې کتاب باندې چې قرآن دی او په مخکنو کتابونو باندې ټولو باندې په آخرت باندې یقین لري. نو والذین یؤمنون بما انزل الیک، هغه کسان چې ایمان راوړي په هغه کتاب باندې چې نازل شوی دی تا ته، په هغه وحی باندې چې هغه تا طرف ته نازل شوی ده. انزال چې دی هغه د لپاسه نه یو شی په ښکته تلله او د هغې منتقل کېدله، چې د لپاسه نه په ښکته ځي نو هغې ته انزال وایي. نو دا صفت د عین دی چې جوهري جسم خاوني، هغه د لپاسه نه په ښکته ځي. انسان یې هغه په ښکته کوزېږي، ګټه د هغه په ښکته روانې د هغې جسم دی. یا بل یو شی دی هغه چې کوم دی هغه چې د هغې دپاره جسم یې او د لپاسه نه په ښکته کوزېږي نو دې ته انزال وایي. نو وحی چې کوم دی هغه خو د معانیو د قبیلې نه ده، دا جوهر نه دی بلکې عرض دی. نو د هغې په باره کې دا ټکې او دا لفظ ولې استعمال کړی دی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، هغه کسان چې هغوی ایمان راوړي په هغه وحی باندې چې هغه نازلېږي تا ته. نو وحی خو څه یو جسم والا شی نه دی چې د لپاسه نه په ښکته راکوزېږي. نو د هغې جواب دا دی چې دا وحی خو یو صفت دی که نه، یو عرض دی، دا یو ذات او جوهر غواړي. نو وحی چې کوم دا صفت د
جبرئیل علیه السلام دی. جبرئیل علیه السلام دا وحی د پاسه راکوزوي، نو جبرئیل علیه السلام راکوزیږي نو دا وحی ورسره راکوزیږي، نو ځکه دا ویل دي. جبرئیل علیه السلام د کوم ځای نه راکوزوي؟ نو لوح محفوظ کې لیدل دي. یا د الله رب العالمین ته ډېر زیات نزدېکت دی او د هغه نه دا قرآن حاصل کړی دی او بیا راوړي تا ته ای پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ما انزل الیک ایمان راوړي په کتاب باندې چې نازل شوی دی تا ته او ستا نه مخکې ما انزل الیک نه مراد هغه وحی ده چې د هغې تلاوت کیږي لکه قرآن کریم. هغه وحی دی هم مراد ده چې د هغې تلاوت نه کیږي لکه احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو ایمان به په دواړو باندې راوړي، په قرآن باندې هم او په احادیثو باندې هم. هله به دا کره مؤمن کامل مؤمن وي چې یو مني بل نه مني نو دا ایمان کامل نه دی. ځکه چې وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ تاته نازل کړی دی ذکر وحی د دې دپاره چې بیان کړي ته خلقو ته هغه چې نازل شوي دي دوی ته. نو کومه وحی چې نازلیږي د هغې تشریح د احادیث دي، نو په هغې سره د دې وحی د قرآن تشریح کېږي. هسې د قرآن چې کوم دی په هغې باندې موږ نه پوهېږو تر څو پورې چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اقوال د هغې سره ملګري شوي نه وي، د نبي علیه السلام احادیثو سره نه ملګري شوي. اوس مونځ دی نو قرآن کې راغل دی چې تاسو مونځ کوئ اقیموا الصلاة، ډېر ځای راغل دی، خو د دې مانځه طریقه خو نشته په قرآن کې. دا طریقه موږ ته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ښودل ده چې د سهار مونځ 2 رکعاته فرض دی، د ماسپښین 4 دی او مازدیګر بیا 4 رکعاته فرض دی، ماښام 3 دی، نو ماسوتن چې دی نو هغه 4 رکعاته فرض مونځ دی. د دې نه علاوه بیا سنتونه او نفلونه او دا دي. دا قرآن کې هیڅ ځای کې نشته. دا په احادیثو سره چې کوم دی هغه موږ دغه منځونه په دغه طریقه باندې کوو. آتو زکات، زکات ورکوئ، بیا د زکات تفصیل خو نشته په قرآن کې، نو دومره زکات ورکوئ. دغه موږ ته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ښودل دی چې دومره زکات ورکوئ. عشر او د قربانۍ مقدار، کیفیت، د روژې، د حج او د جنایاتو، د حدودو، دا ټول تفصیلات احادیثو کې بیان شوي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی. نو منکرین حدیث چې دی هغه اوله حمله هغه په دې احادیثو باندې کوي. وایي موږ حدیث نه منو، زموږ دپاره قرآن کافي دی، حالل کې قرآن باندې پوهه بغیر د دې احادیثو نه ممکن نه ده. نو دغسې رو د دې احادیثو نه انکار کوي تر دې پورې چې د قرآن نه انکار وکړي. انکار حدیث سے انکار قرآن تک. رستم شیخ صاحب رحمت الله علیه هغه دا یو کتاب لیکل دی منکرین حدیثو خلافه، چې اول دغسې د حدیثو نه انکار کوي، بیا هغه قرآن انکار ته سړی ورسېږي دی باندې. نو وحی که هغه لوستلی کېږي مطلوع ده، د هغې تلاوت کېږي، او هغه وحی که هغه نه لوستلی کېږي د هغې تلاوت نه کېږي. په دې دواړو باندې ایمان راوړي. والذین یؤمنون بما انزل الیک، چې تا ته کوم نازل شوي دی هغه وحی ده، هغه وحی که د هغې تلاوت کېږي چې قرآن دی، خو تلاوت یې نه کېږي نو هغه هم وحی ده، نبي علیه السلام ته نازله شوې ده، د دې لپاره چې د قرآن وضاحت او تشریح په دې سره وشي. نو په هغې باندې هم ایمان راوړي. وما انزل من قبلک، او په هغه کتابونو چې ستا نه مخکې نازل شوي دي، دا آسماني کتابونه دي چې 104 دي ټوله. 80 صحیفې په شیس علیه السلام باندې نازلې شوي او 10 صحیفې په ابراهیم علیه السلام باندې، نو دا 10 اتیا شوې. 10 صحیفې په موسی علیه السلام نازلې شوي د تورات نه مخکې، 100 شوې او 4 آسماني کتابونه دي، تورات دی، انجیل دی، زبور دی، قرآن دی، 104 کتابونه دي. په دې باندې ایمان راوړي. په دې باندې اجمالي ایمان راوړل دا فرض عین دي، او بیا تفصیلي ځان په پوه کول دا فرض کفایي دي. په ټول قرآن او حدیث باندې ځان سړی پوه کوي نو داسې لږ کسان پکار دي، هر سړي د وسه دا نه ده، ځکه چې هر سړی دغه شان په هغه باندې فرض عین شي او دا قرآن او حدیث په ټولو باندې ځان پوه کوي، نو ټوله زندګي هو په دې کې لاړه شي. نو دی به د دنیا څه ګټه وټه نه کوي، دته خو د دنیا نور ډېر کارونه دي او دته کډه ناسته ده، څه ګټه وټه به کوي چې د هغه لپاره بس
خدمت کوي. نو دا هر سړي باندې دا فرض عین نه دي او په علاقه کې چې کسان داسې په کار دي چې قرآن حدیث باندې پوهېږي او که بېدینه خلق اعتراض وکړي هغه له جواب ورکولی شي. دغسې خلق الله پاک په هر دور کې پیدا کوي، هر دور کې. لکه مخکې چې کره عالمانو دغه شانتې په دې دور کې هم دغسې کره عالمان موجود دي. د هغوی سره خدای پاک ول داسې علم ورکړی دی چې سړی ته حیران پاتې شي. د دین وروسته قیامته پورې هر زمانه کې به داسې عالمان شي هغو به د قرآن او په حدیث باندې پوهېږي او که یو باطل پرست سړی پاسې اعتراض وکړي هغه باقاعده هغه له جواب ورکوي. نو اسلام د دلیل د حیثیت نه ډېر مضبوط دی. په دلیل باندې څوک مسلمان سړی او عالم مسلمانان او علما دا نشي پړولی. د دوی سره دلایل موجود دي. وما انزل من قبلک، نو ایمان راوړي په هغه کتاب باندې چې تا ته نازل شوی دی، ایمان راوړي په هغه کتابونو چې تا نه مخکې نازل شوي دي چې دا یو سل څلور کتابونه شو. نو په دې کې دلیل شو په ختم نبوت باندې. دا یې پکې بیا نه دي ویلي چې وما انزل من بعدک، او ایمان راوړي په هغه کتاب باندې چې ستا نه وروسته نازل شوی دی په قادیاني باندې. ولا محمد قادیاني چې کوم دی هغه وایي زه هم پیغمبر یم، ما په دې کتاب نازل شوی دی. نو بیا وروسته بل پیغمبر نشته. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه وروسته پیغمبران بیا نه دي راغلي او نه په هغو باندې کتابونه نازل شوي دي. هسې خو ډېرو خلقو دعوې کړي دي. د نبي علیه السلام په زمانه کې چې کوم دی هم خلقو هغه دعوې کړي څه سړو او څه ښځو وه. مسیلمة الکذاب، اسود عنسي، سجاح ښځه وه هغې، دا د نبي علیه السلام په زمانه کې هغو د نبوت دعوه کړې وه او هغو صحابه کرامو پسې لاړه قتل یې کړه. مسیلمة الکذاب چې دی دا بیا هغه وحشي رضی الله تعالی عنه کوم چې حمزه رضی الله تعالی عنه هغه شهید کړی و هغه سړي دی وجلی و. بیا په یو قلعه کې و، قلعه ته دنده تلل مشکل و. نو بیا صحابه کرام ولګېدل هغه څه سیخان و په هغې کې، لکه د چاردیوارۍ باندې دا خلک چې دا سیخان غوندې لګوي که نه دا تیره، نو په هغې باندې سړی اوښتی نه شي. نو بیا صحابه کرام ولګېدل څه کسان یې پرې وټومبل په دې سیخانو او په هغې باندې واوښته، هسې تله نه کېده. نو هغه بیا مردار کړه. بیا وروستو په هره زمانه کې خلقو هغه د نبوت دعوه کړ، د آخر کې بیا دغه راغی قادیانې. نو هغه وایي زه پیغمبر یم. نه بل پیغمبر نشته. وما انزل من قبلک، ایمان به راوړي په هغه کتابونو چې تا نه مخکې نازل شوي دي. وروستو بیا نور کتابونه چې کوم دی هغه نشته، وحی منقطع شوی ده. پاتې شو دا خبره چې عیسی علیه السلام چې بیا وروستو راځي. نو عیسی علیه السلام به راځي قیامت ته نږدې، خو هغه د پیغمبر په حیثیت باندې نه راځي. هغه سوال کړی و د خدای نه چې یا الله ما د دې پیغمبر په امتیانو کې شمار کړي. نو د نورو پیغمبرانو دعا نه ده قبوله شوې او د هغه دعا قبوله شوې ده. هغه به بیا وروستو راځي قیامت ته نږدې، په دې شریعت باندې به عمل کوي او د نبي علیه السلام د امتي په حیثیت باندې به وي. نبي علیه السلام فرمایي چې ستاسو په هغه وخت کې څه شاني چې په تاسو کې عیسی ابن مریم علیه السلام هغه نازل شي راکوز شي، امام به ستاسو نه وي، امام به مهدي علیه السلام وي. د دمشق په جومات کې غټ جومات چې دی د هغې هغه سپینه مناره په هغې باندې به راکوزېږي، ګویا کې د هغه د سر نه او د ګیري نه هغه د اوبو څاڅکي ارتاویږي لکه اوس چې غسل کړی. او د سحر ټیم به یو روایت کې ماسپښین داخل دی، یو کې سحر. نو چې راکوز شي نو مهدي علیه السلام ته به مهدي علیه السلام به ورته ووایي چې ته مخکې شه مونځ وکړه. هغه وایي نه ته مخکې شه ته به مونځ وکړې. نو مهدي علیه السلام به مونځ وکړي او د هغې نه وروسته بیا په دجال پسې وځي. دجال به بیا مردار کړي. لود چې دی هغه لود په اسرائیلو کې دا یو ځای دی، هغو باقاعده اوس هم هلته یو دغه ایرپورټ یې جوړ کړی دی او جهازونه پکې کېنئ پاسئ او دا په انتظار دی چې اوس دجال به راځي. نو د دغه ځای کې به بیا مومي په دې لود کې او دجال به هغه مړ کړي. د هغې نه وروسته بیا حکومت کوي عیسی علیه السلام او دغه رنګې دا مهدي علیه السلام. نو هغه خو به راځي عیسی علیه السلام خو د یو امتي په حیثیت باندې به راځي. وبالآخرة هم یوقنون، په آخرت باندې دوی یقین لري. وبالآخرة معنی دا ده وبالدار الاخرة،
په کور آخرت باندې چې هغه د اعمالو دارالجزا ده، بدله هلته میلاویږي. نو په دې باندې ایمان چې کوم دی دا مستلزم دی په کور د آخرت باندې چې څوک ایمان راوړي دا مستلزم دی حساب کتاب لره، میزان لره، پل صراط لره، جنت لره، دوزخ لره. او قرآن او سنت کې څومره ایمانیات راغلي دي ټولو لره مستلزم دی. نو په کور د آخرت باندې یقین لري. کور د آخرت کې دا ټول بیا دي، په حساب کتاب هم یقین لري او په میزان او په صراط او په جنت او په دوزخ په ټول باندې. یقین څه ته وایي؟ یقین چې کوم دی هغه تصدیق ته وایي چې هغه کلک او مضبوطي، په شک شبهې سره هغه ختمیږي نه، هغې ته وایي. بیا د دې درې قسمونه دي، یو علم الیقین دی، یو عین الیقین دی، یو حق الیقین دی. نو موږ ته چې نبی علیه السلام الله رب العالمین څه بیان کړي دي د آخرت په باره کې، نو په دې باندې ایمان راوړل دا فرض دی، ایمان به پرې راوړو. د علم الیقین مثال چې کوم دی چې تا ته څوک ووایي چې دا ګبین خوږ دی، دا علم الیقین دی. بیا چې ته ګبین په خپلو سترګو باندې وینې نو دا عین الیقین شو، او چې بیا یې وڅکې وخورې نو دا حق الیقین دی. دا نو په آخرت باندې یقین دا د اعمالو نه ښکاره کېږي، چې اعمال د سړي چې کوم دی هغه ښیي چې پوه شه چې د ده په آخرت باندې یقین شته. که اعمال یې خراب نو د ده صحیح یقین نشته په آخرت باندې. دی د دې وجې دا غلط کارونه کوي، د دروغو ګواهي به کوي، شراب به څښي، د خلقو حقوق به پامال کوي، مونځ او روژه به د هغې تاریک به یې هغه به نه کوي، نور اسلامي احکامات په هغې باندې عمل نه کوي. نو دا ځکه نه کوي چې د ده په آخرت باندې پوره یقین نشته. که دا آخرت منه دی د الله او د الله د رسول دین او احکامات یې منه دی او د جزا سزا نه یېرېدی نو بیا به دا کار نه کوم. نو قیامت او د آخرت په باره کې قرآن او حدیث ډېر آیتونه دي، دغه شان احادیث راغلي دي. دا ځکه چې د سړي دا نیکي چې ده دا موقوف ده په دغه یقین باندې. سړي سره دا یقین پیدا شي چې زما سره به حساب کتاب کېږي نو بیا به دی نیک کار کوي، او چې دغه یقین د ده نه وي، د ده سره دا فکر نه وي، نو بیا هر کار چې ده وکړي دی بیا ازادي باقي کوي. نو قیامت ضروري دی، لازمي دی. قیامت دا عقل هم مني چې دا دې قایم شي. ولې؟ ځکه چې په دې دنیا کې هر چا ته اختیار دی، هر څوک هر څه کوي. نو اوس یو سړی دی هغه تمامه زندګي د الله په اطاعت کې ایستل د سترګې د رب په مقدار باندې خلاف یې نه کړی، او بل یو سړی دی هغه تمامه زندګي هغه په نافرمانۍ کې ایستل ده. او بیا دې چې کوم دی دوی یو شانتي دي، یو شانتي به نه وي. دې له یو ورځ په کار ده چې حساب کتاب وشي چې تا ته د خدای حکم راغلی او تا نه منه. ولې؟ او بل ته ووایي چې تا خو تمامه زندګي د الله په طاعت کې تېره کړه، نو تا له اوس څه بدله درکول پکار دی. نو د یو له سزا پکار ده، د بل له جزا پکار ده. د دې لپاره قیامت ضروري دی. نو وبالآخرة هم یوقنون، په آخرت باندې خاص دوی یقین لري. نو هغه متقیان دي یا هغه اهل کتاب چې هغوی ایمان راوړلی په آخري پیغمبر باندې. نو کوم کسان چې هغه په آخري کتاب باندې د ایمان نه دی راوړی، یهود او نصارا دي، نو د هغو آخرت یقین هغه متزلزل دی، هغو ګډې وډې وي په دې کې. اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. دا کسان خاص کامیاب دي، په هدایت دي د خپل رب د طرف نه، دغه کسان خاص کامیاب دي. نو دا مخکې چې 5 صفات بیان کړه، نو اولئک کې حق ته اشاره ده هغه متقیانو طرف ته. دغه متقیان چې د هغو دا 5 صفات دي دا په هدایت دي د خپل رب نه، او دغه کسان جو دوی کامیاب دي. 5 صفات څه؟ چې په غیب باندې ایمان راوړي، مونځ قایموي، د خدای په لاره کې خرج کوي، قرآن باندې ایمان راوړي، په مخکنو کتابونو باندې ایمان راوړي، او په آخرت باندې یقین کوي او ایمان راوړي. نو دغه هدایت یافته دي دا، او دا کسان چې کوم دي دو کامیاب دي، کامیابي موندونکي دي. نو دا صفات سبب دی د دغه فلاح او د هدایت لپاره. او یا به داسې وویو چې د دغه صفاتو په نتیجه کې دوی ته بیا کامیابي حاصلېږي او هدایت حاصلېږي. کله چې دا 5 صفات په دوی کې موجود شو نو خدای پاک دوی ته هدایت هم ورکړي او دوی ته کامیابي هم ورکړي. نو فلاح چې دا یو شی شلول او کټ کوله دې ته وایي فلاح.
فلاحه. نو زمیدار ته او دهقان ته چې کوم دی فلاح د دې وجې نه وایي چې هغه ځمکه سیري کړي. کوم سړی چې هغه په خپل محنت کوي او مطلوب حاصلوي نو هغه ته مفلح وایي ځکه چې هغه ته په دې غور او فکر سره لارې کولاو شي. باندې لارې چې کوم دی هغه کولاویږي او سیریدو سره هم یو شی کولاویږي. اوس معتزله او خوارج وایي چې اولئک هم المفلحون، هم دغه کسان چې دا 5 صفات دي پکې دو کامیاب دي، د دې نه علاوه بل سړی نه دی کامیابه. نو چې کره مؤمني کامل متقي نو هغه کامله هغه ته کامیابي میلاویږي، او چې کوم سړی فاسق دی مؤمن دی فاسق دی نو هغه ته کامیابي نشي میلاویږي. او پوره کامیابي چې ده هغه د جنت دی چې الله پاک له جنت ورکړي. نو کوم سړی چې فاسق دی هغه جنت ته نشي تللی ځکه چې دلته حصر دی اولئک هم المفلحون، دغه کسان کامیاب دي، د دې نه علاوه نور څوک نه دي کامیابه. نو جواب د هغې نه دا دی چې نه، نفس فلاح او کامیابي هغه د فاسق مؤمن ته هم حاصله ده ځکه چې په ده کې خو ایمان شته. نو اخر کار خو به بیا هم د دې دوزخ نه وځي که نه او جنت ته به ځي، اگر چې په قدر د ګناه باندې دی وکړېږي دوزخ ته لاړ شي. او کامله کامیابي چې ده هغه د متقي دپاره ده چې څوک ځان بچ کوي نو دی کامل کامیاب دی، نو دی بیا دوزخ ته نه ځي. ده سره په ورځ د قیامت الله پاک داسې حساب کتاب نه کوي لکه د نورو سره چې کوي، دی به جنت ته ځي. ربنا ظلمنا انفسنا